فتاوی دارالعلوم دیوبند والا فرمائی مولا سرفراز خان صفدر صاحب فرمائی غالبا پراه سنت کی وای کچیر د یو سړی سره مردار روپی ورسره وي یو سړی سره د سود روپی ورسره وي د غلا روپی ورسره وي د قبضې روپی ورسره وي د غصب روپی ورسره وي د بلچا روپی نه حق راوړي وي دا ورسره ولې نو بیا دای را ولاړ سو یو غریب دی د ثواب په نیت روپی ورکي چې غریب سړی ونه صدا وړه بدر واخلم غریب هم په خبر دی چې روپی مرداري دي دا چې کم سړی روپی په خیرات ورکوي دا په خبر دی د ثواب په نیت دا روپی خیرات کړي الته غریب دعا ورته وکړله د امین ور باندې ووایي علما فرمایي په دا خبره دواړه کافران کیږي ځکه یو سړی په شراب او داس کولیس نیسی کولی مردار دی او یو سړی شراب خیراتولیس نیسی خیراتولی کده ویزه شراب خیراتوم د الله د رضا د پاره نو دا خدای الله رضا نه دا خدای الله ناراضګي ده په دې سړی کافر کیږي نو دا روپی هم د غش مرداري دي تا یو غریب ته ورکه غریب په دا خبرو چې مرداري دي خبر وو به تا ته دعا وکړه هغه تا چې امین ور باندې وای نو په دې خبره سړی کافر کیږي اوس په څه چم پکوو په دا مسله به ګر سره مرتي څه چم کوو زموږ په خبرو والله کسر خلاصېږي پرون یو راغلی وو وای مولوي صاحب داسې زما ملګری دی په بار ملک دی کچیرې دی هغه سره د یو هندو پیسې ورسره دي ښه نو اوس وایي خبره دغه د هندو پیسې د سره د ډېره وخت ورسره دي اوس برابرولی یې نشي برابرېږي نه نو دغه د هندو د پیسو زکات پر چا دی هندو پیسو خو نو زکات نشته وای ولې نو خوا پیسې دي ما کوئ ظالمان د هندو په پیسو کې زکات نشته د هندو په پیسو کې دا د پیسې ورسوه دلته به زکات سر خلاص دی د هندو په پیسو کې هم زکات پیدا کوي او دلته د هندو حق دی هغه نه وروړي زما لاس تنګ دی نو په دې خبره سړی خلاصېږي نه خلاصېږي د الله رسول فرمایي غالبا د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی یوه کجوره یوه خرما یوه روپي د الله په خاطر حلال روپي حلاله دا د الله په لاره کې ورکي الله پاک دا ستا یو روپی یا یو خرما پرسته لاس کې در څه واخلي چې څنګه د الله سره شایي داسې نه لکه زما او ستا لاسونه یو رسته دی بل چپه دی چې څنګه د الله سره شایي الله پاک دا ستا یو روپی یا یو خرما چې هغه حلاله ده تا د الله په لاره کې ورکړې ده الله یې داسې پالي لکه په کور کې یوه وښه ده بچی یې راوړله یوه غوا د بچی یې راوړله دا کور والا د دې وښې و د غوا د بچي څنګه خیال ساتي 2 کاله بعد 3 کاله بعد د دې غوا د بچي څه غویی یا غوا جوړه سوې ده دغه د وښې چې کوم بچی دی دا وښه یا وښ چې جوړ سوی دی نو خو غټ څه و د الله رسول فرمایي دا ستا یو روپۍ الله پاک داسې پالي چې د قیامت په ورځ به دا ستا یو روپۍ یا یوه خرما د ثواب په اندازه دومره سوي لکه غر راواخلي حلال روپۍ دې ورکړله حلال خرما دې ورکړله الله پاک دا ستا حلال روپۍ دومره قدرمنه کې د قیامت په ورځ د یوې خرما په حساب نه دا ستا دا یوه خرما دومره غټه سوې ده لویه سوې ده لکه غر راواخله دا د غره څومره وزن دی دا به الله پاک د یوې خرما په ثواب کې د یوې روپۍ په ثواب کې الله پاک ستا په چیش کې ستا په نیکۍ په تله کې چې دی هغه در اچوي د الله رسول فرمایي بغیر د اوداسه لمونځ نه صحیح کیږي بغیر د اوداسه الله لمونځ نه قبلوي او حرام روپۍ چې سړی خیرات کې هغه هم الله نه قبلوي په خبرم سر خلاصونو مې کوه خیرات مه کوه څه ضرورت دی کې کوې نو حلال روپۍ ورکه کې کوې نو حلاله ګوله ورکه کې کوې نو حلاله کجوره ورکه او د الله رسول فرمایي په ژوند کې وخت روپۍ خیراتول د مرګ بعد 100 روپۍ خیراتول د دې یوې روپۍ قدر چې دی هغه ورباندې زیات دی سر مې خلاص شو په دې خبره باندې